हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद कोम چې ټول بخیر او روغ او جوړ به نوې ویډیو زمونږ د یوټیوب باره کې دا که ستاسو هم یو د یوټیوب چینل وي او تاسو خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوئ او په هغه باندې یو دوه درې یا لس ویوز راځي او هغه نه بعد بیا په هغه ویډیو باندې ویوز ودرېږي، نو دا تاسو کومه داسې غلطي کوئ چې د هغې په وجه ستاسو ویوز ودرېږي. ګوره د یوټیوب په ګروینګ او د یوټیوب په مخکې کېدو کې د ویوز د تمنیل د ټایټل د دې شیانو ډېر ضرورت وي، نو په دې کې تاسو څه غلطي کوئ د هغې د وجې ستاسو بیا یو دوه درې ویوز راشي یا لس ویوز راشي، هغه نه بعد به ستاسو ویډیو بیا خامخا ودرېږي. نو نن به زه په دې ویډیو کې تاسو ته یو دوه درې داسې ټریکونه ښیم چې هغه به تاسو په خپله ویډیو باندې اپلی کوئ، نو انشاءالله ستاسو په ویډیو باندې بیا په لکونو کې او په زرګونو کې ویوز راځي. بالکل په لایو پروف سره به تاسو ته ښیم، تاسو کتلی شئ زما دا پیله ویډیوګانې تاسو وګورئ، زما به هم داسې 10-20 یا زیات نه زیات 100 ویوز راله. بیا چې ما کله نه دا ټریک لګول شروع کړي نو بیا تاسو کتلی شئ چې 25,000 3,000 4,000 داسې ویوز زما په هر یو ویډیو باندې راځي. نو دا بالکل اسانه طریقه ده، د یو څو ټریکونه به تاسو لګوئ، دوه درې ټریکونه دي چې هغه تاسو په خپلو ویډیوګانو کې ولګوئ، نو انشاءالله ستاسو به هم یوټیوب چینل ډېر ژر ګرو شي او تاسو به د یوټیوب نه ارنینګ هم شروع شي. نو زه تاسو ته دا ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښیم او لایو پروف سره یې درله ښیم. د هغې نه مخکې ستاسو ټول ملګرو نه یو ریکویسټ دی، که تاسو زموږ په چینل نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن ووهئ چې داسې انفارمیټیو او زبردستې ویډیوګانې د ټول نه پیل تاسو ته دررسي. د ډېر ټایم نه خرابوم، زه د سکرین طرف ته زه تاسو له پیله خپل د یوټیوب چینل ښیم چې ما پیله څنګه ویوز به راتله او اوس څنګه ویوز راځي. نو زه بالکل تاسو له لایو پروف سره ښیم. زما د شارټ باره کې یو چینل دی، دا دی زه خپل وایټ سټوډیو ته لاړم، دا تاسو کتلی شئ زما 4 ویوز یا 25 ویوز 27 ویوز دا ویوز به زما راتله، دا تاسو کتلی شئ دا ویوز به زما راتله، زما به دا ډېر کم ویوز راتله. بیا هغه نه بعد ما یو ټریک ولګولو، دا تاسو کتلی شئ دا د هغه دوه درې ټریکونه چې ما ولګول د هغه نه بعد بیا زما ویوز څه داسې قسم شو، دا تاسو کتلی شئ بیا به زما 25,000 4,000 3,000 2,000 3,000 نه کم ویوز بیا زما په یو ویډیو هم نه راتله، دا تاسو کتلی شئ زما بیا هره ویډیو وایرل وه. نو دا ډېره زبردسته ټریک دی، دا ډېر د کار ټریک دی، دا تاسو ته زه په کومله ویډیو د ټریک باره کې شیر کوم، دا تاسو کتلی شئ زما ویوز. ښه اوس راځو چې تاسو به دغه شان ټریکونه څنګه کوئ او دا ویوز به تاسو څنګه په خپل چینل باندې په خپلو ویډیوګانو باندې راوړئ. دا ډېره سمپل طریقه ده او ډېر یو سمپل دوه ټریکونه دي، هغه به تاسو لګوئ نو بیا به ستاسو هم دغه شان ویوز راځي په هره ویډیو باندې او تاسو به هم چینل ډېر ژر ګرو شي انشاءالله. نو هغه به کوم ټریکونه دي راځئ چې زه یې تاسو سره شریکه کړم. ښه دلته نو بیا تاسو خپله هغه یو ویډیو سلیکټ کړئ په کومه ویډیو باندې چې تاسو خپل ویوز زیاتول غواړئ. یعنې که زه په دې خپله فرسټ ویډیو باندې ویوز زیاتول غواړم، سمپلي به زه په دې باندې کلیک کړم، بیا به دلته تاسو لاندې راشئ، دا د تاسو له ښکاري بیا ویو مور انالیټک، دا به تاسو په دې باندې بیا سمپلي کلیک کړئ په دې ویو مور باندې، بیا به تاسو دلته نه دې ته ښکاري ریچ، په دې باندې بیا تاسو سمپل کلیک کړئ. په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو دلته لاندې راشئ، لاندې بیا تاسو له دلته ښکاري یوټیوب سرچ ټرم، تاسو به سمپلي په دې باندې کلیک کړئ. ښه دلته نو اوس تاسو کتلی شئ چې زمونږ ویډیو باندې خلکو څه شی سرچ کړی دی، نو زمونږ ویډیو ول مخې ته راغلی ده. نو تاسو به کوم دی دا وګوره، اوس فری نیټفلکس فری اکاونټ فری نیټفلکس اکاونټ، دا تاسو وګورئ دا څومره چې دلته کې دا کیورډز دي، یعنی څومره خلکو چې دا په هر قسم سرچ کړی دی، یعنی څوک یې په یو قسم سرچ کوي څوک یې په بل قسم سرچ کوي. دې نه به بیا تاسو سمپلي واخلئ یو سکرین شاټ. ښه دې نه چې تاسو سکرین شاټ واخیستو بیا به تاسو چې کوم دی د خپلې ویډیو واپس به تاسو بیک لاړ شئ. بیا ښه موږ بیک لاړو، بیا تاسو له دلته ښکاري دا پین نشان، سمپلي به تاسو په دې باندې کلیک کړئ ایډیټ، په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو سمپلي په خپل ډسکرپشن ته راشئ. تاسو چې خپل ډسکرپشن ته راشئ دلته کې بیا تاسو ولیکئ، یعنې کې هلته چې تاسو بیا څومره سکرین شاټ یې ولیدلي چې خلکو په کم قسم سرچ کړی وه، تاسو به هغه ټول دلته کې سټپ بای سټپ ولیکئ. ستاسو څه باره کې ویډیو وي تاسو به هماغه کیورډ لیکئ، دا زه د خپل ویډیو باره کې کیورډ لیکم نو دا به تاسو نه لیکئ. هلته چې تاسو له کوم کیورډ شو کوئ تاسو به هغه ولیکئ، دلته کې سټپ بای سټپ به ولیکئ، 15 شپږ به د هغې نه ولیکئ، بیا به تاسو بیک لاړ شئ، بیا به تاسو ویډیو سیو کړئ، دا یې ایډیټ سیو، دا تاسو ویډیو سیو شوه. نو بیا به چې کوم دی تاسو دلته نه بیک لاړ شئ، نو انشاءالله دنه بعد بس تاسو هماغه یو ویډیو یو ورځ کې دننه ښه رینکینګ کوئ، یعنې کې ښه ډېر ویوز به اخلي او ښه ډېر لایک به هم اخلي.
د نه بعد به ستاسو په ویډیو کې په میلیونونو کې او په لکونو کې ویوز راځي. یوټیوب تاسو له پخپله وایي چې ستاسو ویډیو د څه باره کې ده، په دې باره کې خلک څنګه سرچنګ کوي. نو چې تاسو هغه سرچنګ په خپل ډسکرپشن کې ولیکئ. د نه بعد ظاهره خبر ده چې ستاسو به لایکونه او ویوز په میلیونو کې راځي. نو دا ټریک ډېر ضروري ټریک دی. دا چې کوم دی تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای وکړئ، انشاءالله ستاسو به هم بیا ویډیو رینکینګ کوي. ما په خپل ویډیوګانو کې دا ټریک لګولی و، نو تاسو وکتل چې زما ویډیوګانو باندې د 200 ډایرکټ په زرګونو کې ویوز سټارټ شولو. نو ستاسو به هم انشاءالله داسې رو بیا چینل مخکې کېږي او ستاسو به هم داسې زیات ویوز رو راځي. دویم ټریک بیا موږ سره دا دی چې تاسو خپل تمنیل کتلی شئ، یا یو سره میچنګ کوي یا بل سره، نو بیا ستاسو ویډیو په دې هم مخکې نه ځي، ستاسو ویډیو دې باندې هم سټاپ شي. یعنې کې یوټیوب بیا ستاسو ویډیو ودرې، ځکه چې هغوی له پته ولګي چې تاسو د بل کس نه تمنیل هم کاپي کړی دی. تمنیل ډېر ضروري شی دی. نو تاسو کله هم د بل په شان تمنیل مه جوړوئ، یعنې تاسو پکې څه ناڅه ډفرنټ لیکئ، تاسو څه ناڅه ډفرنټ پکې کوئ، نو د سره به ستاسو ویډیو وایرل کېږي. دا یو دوه ټریکونه وو چې دا ما په خپل ویډیو باندې اپلای کړي او ما ته ډېر ښه ریسپانس میلاو شو. او تاسو هم دا ټریکونه اپلای کړئ په خپل ویډیوګانو کې، انشاءالله ستاسو به هم بیا ډېر زر تر زره ویډیوګانې وایرل کېږي. نو دا و موږ سره یو دوه ډېر مزېداره او یو زبردسته ټریکونه چې ما تاسو سره شریک کړ. نو دا تاسو په خپل ویډیو باندې اپلای کړئ، او که ستاسو زموږ دا یو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ، چې کوم په وجه به چې تاسو له ټول نه پیله زموږ نوې ویډیو در رسي او تاسو به ترې ټول نه پیله فایده اخلئ. نو میلاویږو په نوې ویډیو کې، د هغې پورې د الله په امان.